بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دي. ګرانو کتونکو سیکریټري بورډ مهدي جان صاحب مې پسند کې موجود دي. ډیره زیاته مننه کوم چې کلم د ولس د سوالونو پوښتنه کړې ده، نو هغوی موږ له وخت راکړی دی. ورسره ګرانو کتونکو ډیر خلک داسې سوالونه کوي، داسې ګوتې په بورډ باندې اوچتوي، چې کله موږ خبره حقیقت ته راولو نو بیا د هغوی خپل مفادات وي. بعضې خلکو دا نقل خپل جاګیر ګڼلی دی. انسپیکشن چې کوم دی نو هغه هغوی د سره ګڼي نه چې لا یاره انسپیکشن هم څوک وکړي او بیا هغه ډېر سخت کس وي. بیا داسې ډیوټي سټاف چې کوم دی چې هغه د چا چینز کي یا د چا سره چې کوم دی نو دغه شانتې خبرې نه کوي، خپله ډیوټي کوي، په ایماندارۍ سره کوي. نو په هغې باندې هم چې کوم دی نو ډېر سوالونه موږ ته مخې ته راشي، خو چې کله موږ حقیقت ته ورسو نو حقیقت بیا دغه وي چې ده راته نقل نه پرېښوده. 41 سال بعد ګرانو کتونکو په پېښور بورډ کې چې کوم چینجز راغلی دغه کریډټ مهدي جان صاحب ته ځي، بیا چیرمن بورډ به هم یادو، کنټرولر به هم یادو، ډیپټي کنټرولر به هم یادو. خو دې کې مهمه خبره دا ده چې بعض ځینو کې مافیا وه، لکه شب قدر به والو، پېښور به والو، لنډې کوتل به والو، جمرود به والو، چارسده به والو. مهدي جان صاحب په خپله سهار نه واله تر ده پیپر د ټیمه پورې دغه وخت یې ویستلی دی د هغې ماشومانو لپاره چې دا هغوی حق ضایع نه شي څوک چې محنت کوي. نو ډېره زیاته مننه کوم مهدي جان صاحب د وخت راکولو، او دغه پوښتنه کومه چې د میټریک وروستو څنګه چې دا مونږ ته ویل کېږي چېرې 41 بعد دا چینجز راغلل، نو دې چینجز باندې هم لږ پوه کېږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو شکریه دا کوم الف خان بھائی چې ډېر خلک دا ایگزام یا ایجوکیشن ایونټ دونه خاص نه ګڼي، خو دې ایونټ خاصیت دا زموږ د فیوچر سره تړلی دی. نو په دې وجه ستاسو موږ مننه کوو چې تاسو باقاعده راشئ او دې باره کې تاسو کوېسچن وکړئ، موږ هم څه نه خبر شو، تاسو مطلب دا دی چې خلک اپډیټ کړي زموږ په وساطت باندې. مطلب دا دی چې ډېر څیزونه چې راشي ستاسو په وساطت باندې خلک په هغې باندې پوه شي چې څه دي او څه نه دي. 41 یا 42 یا یو کال 2 کاله دا خو څه خبره نه ده، هر سړی په خپل یو لاین باندې لګیا وي، خو هر سړی که د خپل ضمیر مطابق سوچ وکړي او هغه شان یو کار وکړي نو انشاءالله د معاشره کې به هېڅ قسمه داسې کارونه نه کېږي چې لکه هغه یا څوک په هغې باندې مجبورۍ یا په خپله هغه د خپل ضمیر مطابق هغه ته ګڼلي چې زه غلط کار کوم. نو مین چیز دا دی چې زمونږ لکه ایجوکیشن کوم سیکرټري صاحب دی، منسټر صاحب دی، چیرمین صاحب دی، زمونږ خپل سټاف، زمونږ یو ټیم ورک دی. کنټرولر صاحب پکې موږ سره لګي وختاً فوقتاً، موږ یو بل سره کوآپریشن کوو او یو ټیم ورک باندې لګیا یو کار کوو. کوم ځای کې چې لکه موږ لومبۍ په میټرک کې ډرا وکړه نو د هغې هم ډېر خلک داسې ریزلټونه راغلل چې او صحیح ډرام کړی وه. هغې کې مختلف د ایجوکیشن ډپارټمنټ خلک وو، نور خلک پکې وو، زموږ د بورډ سټاف پکې وو، د ایسوسییشن پکې وو. نو هغې ریزلټ د ډرا داسې وي چې بعضې وخت موږ ته هر سړی پیژنګلو موږ دپاره مشکله وي چې دا موږ پیژنو دا نه پیژنو. چې ډرا کې راشي هغه کې به خامخا خپل کمزورتیا هم وي، بعضې خلک به ډیوټۍ کې صحیح وي، نو هغه موږ ته راځي، نو هغه بیا موږ هغه کمزورتیا چې ده نو هغه د موږ انسپیکشن په ذریعه کوشش کوو چې په هغې کور کړو. که فرض که په هغې مطلب دا چې نه کور کېږي بیا بعد الناخواسته موږ هغه سټاپ چینج کړو چې کوم ځای کې کمزورتیا وي. دا کمزورتیا مطلب دا دی چې انسان دی کمزور دی په هر حال کې، مطلب دا چې هغه پوره صرف خدای دی خوا کمزورتیا موږ لومبۍ کوشش کوو چې هغه د انسپیکشن په ذریعه باندې کوشش وکړو چې هغه موږ کور کړو او داسې مسلې را نه شي چې په هغې باندې زموږ د معاشره د نقل سره او یا د نقل نه په دغه باندې یو عادت جوړ شي. او عادت جوړ هم دی بلکې حالکې اوس دې وخت کې خپل داسې یو رایټ شان ګړي، نو موږ کوشش کوو چې دغه څیز ډسکرج کړو او یو صحیح لارې ته راشو. دغه پوښتنه جي استادان وایي چې زموږ په دې کې ډرا کې هم شامل نه شو، په بل کې هم شامل نه شو، زموږ د سره ډیوټي د بعضې استادانو پکې د سره ډیوټي نه ده لګېدلې. دې وخت کې چې موږ د انټر کم ډرا کړې ده نو دا موږ د ټولو بورډونو په یو سافټویر کړی ده، او هغه د بنو بورډ چې کوم سافټویر هغه د سیکریټریټ چې کوم زموږ آی ټي هلته کې چې کوم سیکشن دی نو هغوی په هغه سافټویر موږ کړی ده او ایز ا هول هم کړی ده ټول بورډونو لپاره. موږ سره خپله چې کوم ډیټا د ډي اوس په وساطت راغلی وه، د پرنسپلانو په وساطت راغلی وه، هلته چې کوم د سیکریټ ایم آی ایس دی د هغې په دغه راغلی وه، نو هغه ډرا په هغې باندې ابټاباد کې شوې ده. نو هغې کې مطلب دا دی چې اوس که یو سړی و چې زما نه لګېدلې نو هغه بېله یو خبره ده، خو میجارټي خلک چې مطلب راغلي دي نو یا که فرض که په دویم ځل راغلي نو ډرا په دغه باندې راغلي دي، هغې کې هېڅ قسمه
اس قسمه انټرفیرنس چانه کړی که فرض کا په ریفیوزل کې یو سړی راغلی وي نو مطلب دا چې هغه بیا یو خبري چې هغه به ریفیوزل ډېر خلک راغلي مطلب دا چې داسې فار فلنګ ایریاز کې خاص کر موږ د بزنانو کې بیا تکلیف جوړ شي زنانه بیا د یو ځای نه بل ځای ته هغې لپاره ممکنه نه چې هغه هلته کې لاړ شي خپل ډیوټي پرفارم کړي دې ځل لږ تاسو وګورئ موږ په پریکټیکل کې په میټرک کې ډرا کړې ده نو مطلب اوس د دې نه زیات لکه یو ټرانسپیرنسي ته یو سړی لاړ شي یو ډپارټمنټ لاړ شي یو انسټیټیوشن لاړ شي نو هغې کې خو فرض کا بار بار یو سړی وي چېرې زما نه لګي نو هغه مطلب دا چې نه زما قصور دی نه د چیرمین قصور دی نه د هغوی قصور دی نه د سیکریټ هغه بس بیا یو خبره چې هغه په اډرا کې نوم رانغی نیکسټ پر راشي دا خو یو ځل ایگزام نه دی چې مطلب دی دا خو هر کال ایگزام نوی پکې راځي به خامخا به راځي دا څه چا ټیکه نه ده او نه څه مطلب دا چې ښه ډیوټي چې کم خلک کوي نو هغه که فرض کا پریکټیکل کې فرض کا راشي یا مطلب ریفیوزل کې راشي او تاسو یو کس پیژنئ چېرې دی ما له ښه ډیوټي کوي نو که فرض کا هغه زه د ډپارټمنټ نه فرض کا د ډیو نه ډایرکټر نه زه غواړم ما ته یو ځای کې ښه یو سخت ځای وي یو مطلب دا چې د چیلنجینګ یو ځای وي ما ته هلته کې چیلنجونه وي هغه زه ولګوم نو هغه بیا یو څیز دی زما ډیوټي ده دا مینډیټري نه ده چې خامخا به یو سړي ډیوټي لګي ډیوټي مطلب دا دی چې هغه د چیرمین یا د کنټرولر د دوی ډسکریشن دی چې کم ښه خلک لاټ روچته او ته یو ځای کې ایډجسټ کې ته مطمئن نو بس هغه ډیوټي دا مینډیټري نه ده دا چا رایټ نه دی چې ظاهره د مطلب دا چېرې د ده به لګي او د به نه لګي خو بیا هم د دې لپاره چې موږ وایو د ماما چاچا پکې نه وي نو موږ هغې په وساطه ډرا کوو چې هر څوک پکې راشي نو که مطلب دا یو سړی نرم مزاج راغلی دی او که سخت مزاج راغلی نو بس هغه ډرا په دغه باندې هغه ځای کې لګېدلي دی چې مسله نه وي میډیا صاحب دغه پوښتنه به کوم یو سوپرډنټ دی هغه باندې رشوت یا ډیمانډ کوي د یو سکول نه نو دغه دپاره ستاسو ټیم یا داسې چې کوم خلک داسې مسلې راشي او هغې کې حقیقت وي یو خو دا وي چې لکه بلایندلی یو ځای کې ډېر کمپلینټ راشي او بس خلک وایي چېرې دا سړی یا ډیوټي صحیح کوي نو هغه چینج کولو لپاره مختلفې هتکړندې استعمالیږي خو که فرض کا داسې یو ځای کې موږ په هر یو کمپلینټ باندې که هغه هر ځای کې وي که هغه زموږ څونه پېښور بورډ جوریسډکشن دی او هغې کې موږ ته کمپلینټ راشي نو په هغه سیم ډے خو مطلب دا چې موږ نه تلي او یا که فرض که نږدې وي نو موږ په هغه سیم ډے ملته کې رسېدي شو نو 110% هلته به زموږ مانیټرینګ ټیم ځي یا به د بورډ عمله ځي بذات خود موږ هم ځو چیرمین صاحب هم ځي نو موږ خامخا هغه کمپلینټ هغه موږ اډرس کوو او هغې کې حقیقت وي هغه سات موږ هغه سټاپ چینج کوو خدای دې کړي چې هغه هر څوک ولې نه وي بعض انسپیکشن والا هغه ډېر په ایماندارۍ سره خپله ډیوټي کوي په هغه هم کمپلینټ کېږي خو بعض داسې وي چې په خال ورننوځي چغې وخي شور کوي هغه په ماشومانو کې یو خوب پیدا کړي نو د انسپیکشن دپاره ستاسو څه طریقه کار دا خو دا سهیل خان به ډېر ښکلی کوېسچن هم وکړو دې ځل چې موږ کوم مانیټرینګ لګولي دي نو مخکې چې ته داسې نه دي شوی تاسو بورډ تاریخ وګورئ تپوس وکړئ خو لکه موږ د ماشومانو لپاره چې هغوی ته یو ماحول جوړ وي داسې څه پینک رانه شي څنګه تاسو وایي چغې سورې بل څه ډېر حالونو کې خلک ماشومان وایي چغې مغې کوېسچن تپوسونه کوي بل څه کوي خو موږ چونکې دا مانیټرز یا انسپکټران دا یو میچور خلک وي ظاهره 17 نه واله 19 20 پورې خلک موږ سره په مانیټرینګ کې هم شته په انسپیکشن کې هم شته نو دې ځله چیرمین صاحب ټولو هلته کې زموږ مانیټر ټیم راغوستي او باقاعده هغوی له یو انسټرکشن ورکړی یو ورکشاپ موږ کړی چېرې مانیټرز کار څه دی او انسپیکشن کار څه دی او تاسو چې هلته لاړ شئ باقاعده موږ په هغه مانیټرینګ چې کومه پروفارمه په هغې ورته موږ باقاعده اډرس دي هغې ورته موږ مینشن کړي دي ایس او پي موله جوړه کړې ده خو زه اوس هم ستاسو په وساطت سره د خپل انسپیکشنز ټیمونو ته یا انسپکټرانو ته مانیټر ټیمونو ته زه ریکویسټ کوم چې تاسو کوم حال ته لاړ شئ نو ښه باعزته طریقې سره چونکې دا د پښتو معاشره ده تاسو یو ځای ته لاړ شئ بیا د پښتو معاشره ده که تاسو څوک د چا یو ست وکړي نو که فرض که تاسو موډ ته کېږي نو اوس کې او که نس کېږي نو ښه طریقې سره هغه شکریا ادا که خپل ډیوټۍ ته هغې نه څوک منې کوي نه او که فرض که تا منې کوي نو مطلب دا چې ته خپل بیا متعلقه چې کوم اداره ده هغې ته ته رپورټ هم کولی شي بیا موږ ګورو موږ به هغې باندې فردر ایکشن هم کوو نو زه دغه ټیمونو ته یم چې بالکل تاسو 110 ټایمز خپله ډیوټي ښه ټیک ټاک کوئ دغه پریشر د چا مه اخلئ چېرې دلته به څوک ډیوټي کوي یا به نه کوي یا پلاني پریشر دی یا ریډینګري پریشر دی خو لږ
عزت طریقې سره چې ستاسو هم خپل عزت جوړي او چې کوم ادارې یا سربراهان دي اونرز دي یا پیرنټس دي کاوی فرض کا هلته لاړ شي ناوی سره خو طریقې سره او خاص کر ماشومان سره ډېر پولیټ طریقې سره هلته کې ملاويږي او خپل ډیوټي کوي. بعضې خالونه کنه لکه د هغې مشران وي یا د سکول مشران وي تیز وي انسپیکشن والا نه پرېږدي خپلې بدماشۍ ښیي د هغې دپاره جي ستاسو بیا څه طریقه کار یا په هغه خال باندې څه رپورټینګ کېږي څه په بلیک لیست کې راځي یا داسې څه دغه نه جی نه الف خان به د حال بلیک لیسټینګ خو اړو سوال نه پیدا کیږي ولې چې هغې کې ماشومان اگزام ورکوي او یا سټوډنټان وي نو یو خو که فرض که ماشومانو څه غلطي کېږي هغوی میچې ور نه وي ناپوهه وي ټیک شو بیا د یو سړي غلطۍ منګه مطلب دا چې دا دغه نه کوو چې دا حال نه یا زور وباسو یا فرض کا بل څه طریقه کوو چې بلیک لیسټینګ دا ټول ریومرز دي ډېر خلک موږ ته پرونه ماته سټوډنټان راغلي خلک وایي ذاتي دغه اغستې ده او په موږ باندې چې کوم دی نو دی موږ سره ذاتي او جنګ نه جی نه پرونه ماته یو دوه سټوډنټان راغلي وو د وزیرستان وو چیرې جی دې ځای کې موږ زموږ حال د اگزام ورکو خو ډېر خلک وو چې بلیک لیسټینګ اس قسمه داسې نه وي چې دا حال د بلیک لیسټ شي لکه مطلب یو ماشوم غلطي وکړه نو زه ماشوم هغه غلطۍ سزا ټول حل نه شم ورکولی که یو بل سړي غلطي وکړه نو زما مطلب دا چې اخلاقا د هر چا دا فرض جوړېږي چې هغه ټول حل نه سزا ورکولی شي نه بلیک لیسټینګ شته هېڅ قسمه داسې خبر نشته دا ټول دروغ دي دا یو ریومرز دي افواګانې دا هېڅ قسمه داسې دغه نه راځي خو که فرض کا د کالج د اړخه هلته کې حال کې انټرفیرنس کېږي یا فر هغه انسپیکشن یا هغه زمونږ چې کوم سوپروایزر سټاف دی هغوی سره فرض که څوک دوی په تمیزه کوي حال کې انټري کوشش کوي نو هغې دپاره موږ خپل اقدامات کې موږ ایډمنسټریشن سره زموږ هر وخت رابطې وي د ایډمنسټریشن ته بیا موږ ریکویسټ کوو خامخا موږ باید لکه خپل اپروچ کوو چې زموږ کوم مقصد دی د ښه اگزام کنډکټ کولو موږ په هر صورت په هغه کوو انشاءالله. کلي علاقه د مهدي جان صاحب لکه هر ډسټرکټ به والو ما داسې موردل چې یو انسپیکشن والا راغی د سکول سره کالج سره نه لګي کالج کې یا چېرته بچي داخل شوي یا دغه سره نو هغه زور هم پکې داسې وباسي نو هغوی ته څه میسج ورکوی چې داسې انسپیکشن وکړي داسې دا الف خان به چې هغوی ته خو د میسج ضرورت نشته بلکې داسې خلک چې وي او داسې یو کار کې انوالو وي او هغه موږ ته راپورټ شي او سره د پروف یو څیز راغی بلکې هغه موږ انسپیکشن یا مانیټرینګ ډسکوالیفاید کوو هغې کې موږ دا رعایت نه کوو نه موږ چا سره ذاتي دشمنۍ شته نه زمونږ مطلب چې سره زیاتیات شته زمونږ چې کومه ډیوټي ده بس هغه ډیوټي چې موږ 80% 70% خپل ضمیر مطابق چې هغه وکړو دا زمونږ دپاره یو کامیابي ده او زمونږ دپاره یو دغه دی. شب قدر والي سرجي زمونږ هم په دې علاقه باندې نظر دی شب قدر تحصیل به والو تنګي تحصیل به والو په بعض ځینو کې چې کوم دی د نقل د رجحان ډېر زیات شو مافیا وه د هغې دپاره تاسو څه طریقه کار وکړو اوس خلک د بورډ هم ډېر صفت کوي په خصوصي توګه ستاسو ډېره زیاته ستاینه کوي نو تاسو څه طریقه الف خان وایي داسې ده چې زمونږ دا معاشره یو داسې نشته رسېدلې ده چې هر سړی په غلط کار باندې فخر کوي که موږ ځو او د ټریفک یو ریډ لایټ یو هغه موږ کراس کړو نو موږ په هغې هم فخر کوو او د خو د هغې کانسیکوینسز نه خدای مکه اله سړی خبر شي چې کله یو اکسیډنټ وشي یو مسله راشي نو ډېر کمپلیټس د مختلف موږ ته د لنډي کوتل نه به راتلل زیات تر د مندني نه راتلغلي دي موږ ته د باړې چې کوم تحصیل دی د هغې نه راغلي دي موږ ته د شفقدر نه راغلي دي نو هر ځای کې موږ د الله په فضل داسې ټیمونه جوړ کړي چې هلته کې هغوی چې کومه داسې مافیا انوالو وه د هغې موږ کوشش کړی چېرې بېخکني وشي او ډېر موږ ته هغې نه راپورټس راغلي د هغې مافیا په وجه ډېر مطلب دا دی چې زمونږ مخالفتیا مطلب دا دی چې راغلې ده زمونږ مطلب دا دی چې هغوی هغه نیګیټیو پراپیګنډا هم کوي خو شکر دی موږ په خپل ضمیر کې مطمئنا یو او انشاءالله چې څه قسمه کېږي موږ به دغې مافیا د کرش کېدو لپاره هر قسمه اقدامات کوو په قانوني دایرې دننه چې موږ دغلته کې د نقل د خاتمه کوشش وکړو چې مطلب دی 100% نه خو چې کم از کم 90-80% یې موږ ختم کړو. بعضې دا پرایویټ سکولونو والا وایي چې یاره سرکاري سکولونو کالجونو ته دوی هغه شان توجه نه ورکوي څنګه چې فوکس یې په پرایویټ سکولونو باندې ساتلی دی یا په هغې باندې کوم ټیمونه بار راځي د ورځې درې ټیم هم راشي نو دې کې څه حقیقت دی جي اصل کې مین خبر جي دا ده چې زمونږ کوم پرایویټ ادارې دي نو هغې کې ښه ادارې شته د کلاس ادارې هم شته چې هلته کې تاسو لاړ شئ انسپیکشن وکړئ نو تاسو په خپل حال کې وګورئ چې ماشومان د خپل پیپر نه سر نه اوچتوي بیا چې تاسو چېرته رالی او زمونږ د بورډ چې کوم ټاپ 3 پوزیشن وي زه به تاسو ته د هغوی پیپر یې اوخم راوالم پریویس
د میټریک لکه پریویس چې موږ په ابټاباد کې چې زمونږ کوم ریویلیډیشن کېدو نو زمونږ هغه وخت سره کوم سیکټر ایجوکیشن او معتصم صاحب راغی او هغه چې پیپر یې وکتل نو هغه بالکل اریانو چې دې ماشوم نه کم ځای کې زه نمبر کټ کم ځای کې مطلب دا چې زه وګورم چې غلطي پکې راو باسم نو هغه داسې پیپر ماشومان کې چې د هغې اوس موږ خلک سوچ هم نشو کولی نو زیات تر مطلب دا چې د پرایویټ او د ګورنمنټ ادارو کې کمپټیشن وي خاص کر د پرایویټ خپل ادارو کې کمپټیشن وي کمپټیشن لپاره او وي داسې حتی لاړ شي چې زیات تر کوشش کوي لکه ډېر پرایویټ انسټیټیوشن اکثر موږ ته چونکې زمونږ چې کوم کوېسچن پیپر دی نو هغې کې داسې سیسټم دی چې لکه کم حال نه پیپر معمولي د ټایم نه مخکې په واټس اپ باندې څوک پکچر والي یا چاته ولېږي راولېږي موږ ته پته ولګي موږ ډایرکټ هغې حال ته ځو هغه پیپر موږ هغه چې چا نه شوي موږ راوباسو نو زیات تر موږ په دې وجه د پرایویټ انسټیټیوشن منځ کې چې خپلو کې دا کم کمپټیشن دی نو دوی په یو بل کمپلینټونه هم ډېر زیات کوي او بیا مطلب دا چې داسې حرکات د بعضې خلکو نه وشي چې په هغې باندې موږ خپل هغه انسپیکشن مانیټرنګ د دې لپاره وکړو چېرې زموږ دا پیپر بیفور ټایم بار رانشي څوک ته غلط مطلب دا چې دغه واخ نخلي نو زیاتره موږ کوشش دا کوو چې دا موږ په دغه طریقه باندې هغه نقل هم روکتام وکړو او دغه کمپټیشن چې کوي نو هغه لیګل طریقې سره د خپل په سټډي په لحاظ سره وکړي د ایجوکیشن په لحاظ سره وکړي نو هغه به ښه خو دوی دا تورم لګیم دا پرایویټ والا چې یاره ټاپ 10 کم ماشومان دي یا ټاپ 20 دي هغوی له یو بېله کمره ورکړي وي د هغې د انسپیکشن نه د دې منیټرنګ دغه نه دا بالکل سیټ ته ساتلي نو اخو دا منیټر چې کوم دي نو یو منیټر داسې ووایي چې هغوی د چا انسټرکشنز ورکړي چې ته به د حال موږ ورته لیکلي حال A B C چې حال A کې به ته د حال A ته ځې او سایډ روم ته به نه ځې نو بیا به هغه دا ټول افواګانې دي جي 110 times مطلب دا چې زه د شورټي ورکوم چې څوک دا خبرې کوي نو دا بالکل غلط وي داسې خلک نشته چې لکه هغه د هغه سیکوینس کې نمبر راغلی چې په کوم سیکوینس باندې هغوی رالیږلي موږ هغه سیکوینس سره کوشش کوو چې نمبر الرټ کړو پلانینګ جوړول چې دی دا حال کوم سپورټنټ دا دغه کار څنګه د پرایویټ سکولونو وي چې ډېرې پکې خیمي بیا د بعضې پوزیشنونه راځي پوزیشنونه په میرټ راځي خو اوس د دې د نمبر لپاره څه طریقه کار دی چې هغې کې کوم ټاپ 10 ماشومان دي نو یاره دې سره ګزاره کېږي یا دا موږ بورډ ته وړاندې کړو چې داسې خبر وشي زه د پرایویټ ادارو نه جي داسې اورم داسې دا لطف خان وایي چې تاسو چې ته راشئ موږ به تاسو ته خپل اوس چې کوم سیسټم دی او خاص کر د ای مارکیټ